الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. دا سورة نساء آیات نمبر 11 پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 14. آیات کریمه کې د علماء مفسرینو د وینا مطابق ترغیب ذکر کوي توبې ته، ترغیب الی التوبه. مخکې ذکر د معاصی وشو، د ګناهونو او هغې د زنانو د طرف نه چې کوم دا شان نارینهو د طرف. اوس ترغیب الی توبه ذکر کوي چې توبه وباسئ الله کریم طرف ته راشي. توبو الی الله، تاسو توبه وباسئ الله جل جلاله طرف ته، الله کریم طرف ته راشي. ایها المؤمنون، یا مؤمنانو. توبه دروازه کولو ده او ترغیب ذکر کوي توبه ته، او توبه در قیمتی و بهترین صفت. خو سچه توبه د اخلاص نه ډکه رښتینې توبه، او چې کوم د ګناه کار انسان کو د هغې نه توبه ویسته بیا په هغې ندامت هم اختیار کړي، په هغې خپیمانې زړه کې قصد وکړي چې آینده به دا عمل نه کوم، خالصتا مخلصتا صحیح توبه ویسته الله کریم طرف ته راغی د انسان الله معاف کوي. خو صحیح توبه که بیا تې ورپسې ګناه وشوه نه بیا دې توبه وباسي، خو صحیح توبه داسې نه چې بس توبه د بدو چېرته بد یې هلته حمله په بدو، داسې به نه وي. د زړه د خولې خبره به یوئ، په ګناه به ندامت وي، خپیمانتیا به وي، آینده به د ګناه قصد د انسان په زړه کې نه راځي. نه که بیا هم وشو نه بیا هم الله کریم زما توبې دروازه کوله ده. نه موږ له توبه پکار ده، توبه نصوحه. دا غلام قصه تاسو ته واقع تاسو ته بیان کړې وه، هغه چې وی بس خدای پاک ته الله کریم دې اوس داسې وي چې دا خبره ښکاره شي زما د توبه یې لکه نو بیا خو پخه توبه ایستل. تاسو ته یاده ده که نه ده یاده؟ یاره خو به یې کړه ماشاءالله. نه آیات کریمه کې ترغیب الی توبه ذکر کوي، توبه او توبې دروازې کولو ده تر هغه وخته پورې، تر کم وخته پورې چې انسان ځنکدن جاری نشي. که ځنکدن شروع شو مټۍ ګوته دې غوړقېده، اسرائیل علیه السلام د کور میلمه شو راغی، نو بیا توبې دروازې بنده ده. او چې کله نور د قبلې طرف نه راښکاره شو، د طرف نه راښکاره شو، نو بس بیا توبې دروازه سر شو بنده. نو توبه چې دا هر ټیم هر انسان سره چانس شته، وخت شته دی، خو چې کله انسان مرګې لرګې کې او غرغره شروع شو ځنکدن، بس بیا د توبې دروازه څه شوه بنده شو. نو الله کریم دې وکړي چې هر انسان الله کریم ته توبه تایبي 24 غنټې، او دې په خپل اعمال چې کوم د انسان دي
بد اعمال پاگے دے ہمیشہ پر اخپی مر دے 24 گھنٹے توبہ طیب اللہ کریم یا ترغیب الى التوبہ انما التوبۃ یقینا توبہ یعنی قبولیت د توبه انما التوبۃ یقینا قبل دل توبه او باندې دی چا دفارا للذین فرضها کسانو يعملون السوء چې عملو کی ناکار به جهالا فنا په سرا نا په سرا انسان غلط کارو کو ثم بیا یتوبون دا خلق توبو بس من قریب فسرا جهالت سرا پوی نه دی دا انسان الله معافی چې کوم انسان پوی سره پوی پټل نه وځي او ډکه سره ټل خوځي او د خپل ځای کې لاس یک دی صحیح دی لاس کې خپل دی نو د دې انسان د لپاره خو د آیات کریمه کې دا پاتې نشو گنجائش نشته نفدی د صحابه کرامو اجماع ده تمام مفسرین دا ذکر کوي تفسیر مظهری قرطبی ابن کثیر معرف القرآن ټول دا ذکر کوي چې جهالت نه مراد دا دی چې کوم انسان کله د ګناه کار کوي د جاهل دی چې کله انسان د ګناه کار کوي د څه شو د جاهل شو اگر که پوي اگر که عالمي او چې د ګناه کار کوي د څه شو جاهل شو نه په زمره کې راغی دې ټول صحابه کرام او محدثین فقها مفسرین ټول په دې باندې خبر کدا ټکی نه بیا کاروان دي نه چې کلم انسان کوي کلم انسان د ګناه کار کوي د وخت د انسان څه جاهل شي ناپوه شي ځکه دا کار کوي بیا په مخ پیمانه بیا ویره هو وای ما ته سپتا خو ته پاتې ولیکن بیا چې دا ما دماغ کې مستنو سیدی کړه نو دې نه مراد دغه صورت حال لی بل تفسیر دوری منصور روایت نقل کړي په حواله د ابن جریر و چې کله انسان د ګناه کارو کې دوره زی و الله کریم ورته د شپې لاس وګت چې زما بنده توبه بس دروازه کوله ودا او چې کله انسان د شپې غلط کارو کې د ګناه الله کریم ورته ورځ فرمایي چې زما بنده زما لتا ته لاس وګت کړي توبه بس شي ستا توبه سکه قبول کړم الله کریم ها حالان کې ضرورت زمونږ دی او الله کریم فرمایي چې ما بنده توبه بس دا خسته صفت ډېر قیمتي صفت دی نه چې کله انسان سره ساګانی دي د سره چانس شته خو چې کله د ځن قدم شروع شو دی په تخته باندې او ځنه تړل شروع شو مټه کو تړه کېده بس چې څه هغه د پسې شو بس او نبی کریم محمد عربی فرمایي صلی الله علیه وسلم یو انسان سچ توبه وستنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له یو انسان سی توبه وستا گویا چې دړو ګناه نه کړي ماشاءالله سونه خسته خبره سونه خسته دي سونه اسانتیا ده مخکینو مدونه چې به ګناه وکړه نو بس په دروازه باندې کې له پلان کې د پلان کې زی پلان کې دا ګناه کړي سار وخت به دروازه باندې خبره نوښتا او هغه سرخي به اخبار کې ورغلی الله الله وستار الغيوب غفار الذنوب الله کریم ستار دی امت سره کوم فیصله کا ستار پرده په واچول پرده په واچول ډیر کریم ذات ډیر ستار ذات او چې کله با کپڑا ګنده شو به کټکوله مونږه خوینځو مونږه څه غاخونه دا برش نه دی چا خبره ورکړې وای وزیره وای دلته چې نه دی غاخونه برش هم نه دا کیږي الناس واکینه زیاتېږي وای اول چې نه خله کې وای چې کله خسر منلو باسي وای بیا کور کې برا کې بیا په سایکل ټیرونه پاتې څوک موټر سایکل ټیرونه پاتې نه خچ ولا خانه ته خانه کې هغه نورسته بیا سفلو د لپاره منتخب کې اپی تورې را تورې هغه په ټیر تورې کړه بهر حال غپ نه دا چې دی نو الله کریم دروازه توبه هر وخت کوله دا او आवाज کې زما بندرا شارا شراشه بندگان چې په خپل شرط کې پراتی دي بس زلزلہ پہ راشی پاک اللہ 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 مسمار شي ټول چې دین لاندې باندې الله 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 کریم واسه انما التوبه یقینا قبل دل توبه او قبول ید توبه علی الله فالله جل جلاله باندې للذین فرضها کسانو دي يعملون السوء چې عملو کې ناکاره بجهالت فنافو یسرا ناکاره عمل کو غلط کار کو ناپویو
ثم بیا یتوبون توبه وکړه من قریب زر فورا. د قریب نه مراد قبل الموت دی، چې د مرګ نه مخکې توبه ویسته دا قریب دی. ځکه د انسان ژوند څه دی دا ډېر مختصر دی. من قریب نه مراد توبه ده قبل الموت، د مرګ نه مخکې. نو من قریب یعنې فورا توبه وباسي. نو د فورا نه معنا مراد قبل الموت د مرګ نه مخکې نفته ولګي دا چې ستا په دنیا کې ټول ژوند نشته دی. من قریب نه ویلې فورا نه ویلې. تاسو سوچته کنه ډېره قیمتي خبره. ثم بیا یتوبون توبه وباسي من قریب زر فورا. دسته کې مونږ خو توبه نه وباسو کنه، هلکه دا کار مه کوه، هلکه چې دی نو دا دغه مه کوه. یار اللہ نوجوانان ابھی جوانی دیوانی پھر دیکھا جائے گا. بس یہ چیک کرا کہ خیری لکشانتے ورد شما 40-45 کلاس کنو بس بیا پریک دما. صحیح دیکھا نا سر باندې ویخته یاد ہوگا. دا شیطان دو کړه. شیطان ته مړ ته خلاصې ځوانې اب مړه خیتا ته لا بلا موده پاتې څه پته لګی ته بلا موده کوم ځای کې پاتې ده. دا خو پتا و مرګ راغی لرګي کوي دی او کله غلط ځای کې ګیر کړی مرګي نو والله کو څه ته پرېږدي دا سی بده کی چی څنګه چې جرند دانه وړکی دا چا سره کمپرومایز نه کوي بیخي ګوره چا سره گنجش نه بس څنګه خبر راغی بس کډېری وې چې یاره بس خیر دی لک شانته نه انتظار پکې نشته انتظار کې ګړیا ختم بس خبره ختم. الله الله ډېر ټل فیصله ده الله جل جلاله بس خبر رااله خبره ختم. الله الله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون توبوا باس من قريب زر لفاولئك ذا كسان يتوب الله مهربانی کے اللہ جل جلالہ علیہم فدی بان اخبل مهربانی پہ کہ مانا دادا کہ توبہ قبلی من حکیما وکان اللہ دی اللہ جل جلالہ علیم فویا ہر سو تپت لیکن تا تبیام سنوی هر څه ورته پته ده خو تا وایي تا ته بیا ځکه چې وسط ته الغیوب دي پوه دی څه ته نه وایي او دا څه ته وایي ځکه نه چې حکیمه ډېره ګرانه ده. الله یې زموږ نه راضي شي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. یا الله زموږ نه راضي شي، الله کړي ګناهونه معاف کړي، الله انده کې تر نو ساتي، الله مونږه د نفس شیطان شرارت نو ساتي. رب کائنات ته موږ سره مشران دي کشران نوجوانان الله دې له ژوند کې ملحال کې برکتونه واچي، الله زندگی دراز فراخ کړي، الله زموږ ټول حال باندې رحم او کرم وکړي. څومره موږ سره اوریدونکي دلته یا بهر الله د غي ناراضي شي، ټول نه الله راضي شي، ټول مسلمانانو پریشان الله ختم کړي، ټول باندې الله خپل رحم او کرم وکړي. زموږ د ملک د حالت الله سي کې استه طریقې سره الله فای تکمیل ته ورسه.